वसलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरतुल बक़रा वसवा वो अवयव नंबर आयात दा। मखी द रिबा और द सुद द हुर्मत और क़बाहत ज़िक्र हो। रुस्त बियाद सुद मुताल्लक़ आयात उपमेंस की नीक आमाल ता तरगीब दा। ज़िक्र चिदा सुद दासी हो मनहुस सिज़ दा चिदा द टोल नीक आमाल सरा मुआरिज़ वाक़े कीगी। यानी सुदगर इंसान ब्या द नूरो नेको न महरूम शे। नो सुद परेग दे और आशय द नेको आमाल लारा उनिस है कि दुनिया व आखिरत में खैस्तशी। इन्नल्लज़ीना आमनू यकीनन वकसान चीमान रावड़े वामिलुस्सालिहाति अवामाल नेक वाक़ामुस्सलात पाबंदी कई पमांज दाम पर नेक आमालों की दाखिल दी खुदा तखसीस बाद तामीम दा। पनेको की टोलो न लोया नेकी मुंज दा मुंज कायम वैरी वाता ज़काता और ज़कात वर्कई लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम दुई द पारा अजर द दुई दे पनिस दरब द दुई अजर और बदलब अल्लाह वर्कई खैस्ता बदलब वर्कई वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और न बई सयारा पदुई बांधे और न बदुई गमजनवी क़यामत की द मर्ग न बाद पे खौफ निश्ता और खुज़न निश्ता नो खैस्ता ज्वन दादा और द सुद द पैसों पलालच की सुद मकावा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह ए ईमान वालाओ अल्लाह न यरे गए वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा और प्रेग दयगा ची बाकी विद सुदना मा बक़िया मिनर रिबा यो मा नदादा ची कचा सर दी सुद पाती शिवी नो आगा सुद प्रेदा दा मा खला हराम दा। द्वे मा बक़िया मिनर रिबा यानी द तरीक़ो
چې کومې باقی پاتې دي د طریقو د سود نه نو دا ټولې پرېږدئ. ان کنتم مؤمنین که ای مؤمنان چې ایمان په چا کې وي نو هغه به څنګه سود کوي. فإن لم تفعلوا که دا کار نه کوئ نه پرېږدئ نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا اعلان د تاسو ته، اذان اعلان توی. فأذنوا دا معنی چې تاسو ته اعلان کیږي دا وره بحرب من الله په جنگ باندې د الله د طرفنا ورسوله او د طرف د نبی د الله. سودګرو د پاره د الله او رسول د طرف اعلان جنگ ده. نو د الله جنگ ته بیا څوک ځان نیویش. د الله جنگ سره د الله عذاب ورکول، د پیغمبر جنگ سره جهاد کول. توره بدر باندې راوباسي ځکه چې کم خلق سود کوي او نه پریدي نو هغه لایق د دې دي چې ور سره جهاد وشي. وَإِن تُبْتُمْ كَتُوبَوْا بَاسَيْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. نو بستاسو د پاره و سرونه د مالونو ستاسو وي. راس المال هغه اصل مال ته وي چې کومې تا ورکړي دي بس هغه به درلا واپس درکوي. راس المال. لا تظلمونا تاسو به ظلم نکوئ چې سود تی غواړي. ولا تظلمون تاسو سره به ظلم نشي کیدی چې راس المال نه درکوي. لا تظلمون ولا تظلمون. راس المال د نه سارولې نشي ځکه دا بیتا سره ظلم دا خوستا خپل پیسې دي کن او سود تی نه غوښتې نشي ځکه چې بیا دا ستا ظلم ده. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرًا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرًا که چرتوی دغه انسان خاوند تنگسیا. ځکه چې سودم خلق اکثر د مجبورای نه په سود اخلي نو غریبی یا مجبوری نو بیا هغه سره نشته پیسې راس المال هم نشته کنه. نو فنظرة الی میسرا هغه ته انتظار دے تر میسرا پوری یعنی تر مالدارای پوری بورته انتظار اس کے. وان تصدقوا او دا کتاسو صدقو قیدا سی غریب باندې خیر لکم دادل بہتر دا. مجبور خلق له صدقه ور کدانه چې مجبور نه سود خلق پدې خود خلق بنیاد وزي بيخي. یو سړی مجبور ادم مجبورای د وجنه پیسې پکار دي چا ناخلی پیسې چراغا هغه په باندې سود لګئی نو وزدا خورس پورز لاندې کیږي او ور کیږي پورا کولې بینش. دا خود صدقې مستحق دا. وان تصدقوا خیر لکم. بلدار چې یو سړی سود باندې پیسې دی ورکړي دي اوس ور سره نشته چې تا ته واپس کی نو یا انتظار وکاو یا ورتا پرې د صدقې زکات کې پرې خوښ
زکات کی ور پریدا صدقی کی ور پریدا دا دل بهتر ده خیر لکم دا صدقه کیږم دا جایز هم ده په یو سړي د قرض ده بالفرض نه ملاویږي نو زکات کې مرته مجره کولی شي او چې ورته پرېږدي نو دا صدقم ده بغیر زکات نم دا یو خیرات ده چې پرېږدي بس وی ما تا ته پرېښې پیسې ان کنتم تعلمون که پوئی گئے تاسو آخر کی تخویب واتقو یرے گئے یومن دا غرزنا ترجعون فیہ الاللہ چی واپس بکڑے شیطاسو پاغی کی اللہ تا ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا پورا باور کړي شي کل نفس هر یو نفس تا ما کسبت بدل دا عمل چې د کړي وهم لا یظلمون او دوی سره ظلم نشي کېده وهم لا یظلمون یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین دا یوگ دیات دا پدی کی دیتا آیت المدائنه وی د قرض او د لین دین مسائل دی پکی او تفصیلی دی د قرض او لین دین جائز د په اسلام کې غلط قرض سو کخلی بل شیخلی بل ورکی دکاندار خلق لپکر سودا ورکی دیتا دین او مدائنہ دا معاملی دی دا مدائنی دین معاملی دی خو پدې کې څه آداب قرآن ذکر کړي چې رستو تینا بیا جګړې جوړې نشي یعنی دا لیکل پکار دي او گوان پکې پکار دي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې ما ملک وای تاسو د قرضو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى تر یو نیټه مقرره پورې فکتبوه نو داولی کوي نیټه تقرر پکې خدا تقرر د نیټه خدا ځکه چې هغه کې یو احساس وي د مقروض سره مدیون سره تاریخ مقرر شي میش مقرر شي او دا دیولی کلی شي په یو کاغذ باندې چې فلانی فلانی لا بلکې هغه دی وی فلانی مال دا شی دا سودا دا فلانه سیز راکو په قرض د پارز اقرار کام د دومره پیسو په فلانی تاریخ به ور کام وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او ادلی کی استاسو پمینس کے کاتب یو لکن کے بالعدل پا انصاف کاتب یو حیثیت دا پا شرع کے لکن کے او لکلم یو فن دا بعض وقت یو سڑے لکل خو کولی شي خو یو وثیقه نشي لیکلی صحیح طریقې سره اقرارنامه عهدنامه لوزنامه دا د دې خپل خامخا څه فنوي څه طریقه وي
او دې دپاره ځان له مستقل کاتب ځکه ښیي چې هغه په یو قسم لګوام وي. د کاتب خپل خط یو د هغه شکل وي او مهرم کیدی شي وثیقه نویسو سره اوس مهرونه وي د هغه خپل تصدیق هم یې وي. نو دا وثوق دې سره زیاتېږي. لکه په ځای د دې چې سړی خپل مینځ کې کاغذ په خپله ولیکي د دې نه دا غوره ده چې په کاتب ولیکي. اگر چې خپله لیکلی شي او مستقل کاتب باندې کو لیکلی شي نو دا بهتره ده. دا هغه خپل فیسی هغه فیس هم دلته ذکر ده او دغه د کتابت کسب دام جائز ده. ډیر مسائل دلته کې مستنبط کیږي. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ لیکل دیو کی ستاسو په منځ کې یو لیکون کې په انصاف. لیکون کې به پکې د ځان نه وټ کټ نه راولي چې څه واقعیا پاغه بزان پوي کی او بولی کی په انصاف. زګه دام کې دی شي چې یو سړی کاتب سره ګوتی پټی کی او کاتب په کېدا سي څه خبره ترې پریدي چې بیا ته روستو دا سړی جګړه جوړولې شي. بے انصافي خو چې کې نو پاره طریقې کیږي کنه. تو کاتب مثال دا سے دا لکه تلون کے میزان والا. ولا یابا کاتبون ان یکتبا کما علمہ اللہ انکار دن کئی لیو لکن کے ان یکتبا دا چی لکلو کی. بعض وقت کی او سړی له لیکل ورزی د یو دوه مسلمانانو ضرورت ده دا ورته دی ورته وی مونږ له دا لیکلو کاغوي اوی نه کام یا ټال مټول کوي دا سې نه کوي بلکې او دلی کی زکه چې کما علمه الله لکه چې الله د تخود نه کړی د لیکلو تعلیم او خط کتابت والا علم کله خو عام شي نو هر سړی کاتبی خو کله د دې فقدان مرাজি کمې مرাজি لکه زمانہ مخ کی پکلی کې بچرته یو کس لیکل کولې شو هر چانه شو لیکل تعلیم نه وکنه نو چې دا کاتبم لیکل نه کوي نو بیا به دا لیکل څوک کوي لکه بیا به تکلیف جوړیږي معاشره کې. نو انکار دې نه کوي فلیکتب بس لیکل دیو کی. ولیملل الذی علیه الحق او املا او بیان دیو کی هغه سړی چې پاغه باندې حق دا. کاتب ل بیان بڅوک ور کوي املا بڅوک وی ورته املا بیان توي دا بدا مدیون وی چې دا چا باندې قرض اوړي لکه یو قسم اقرار نامه بولی کی اقرار بو کی چې زما ما ددن سوداو کا د پما دومره پیسې شوي زبدادت په پلانی وخت کې واپس کام نو بیان بدد دخلی وی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او یریگی دی دا اللہ نا چی رب دے دو اللہ نا دے دامو یریگی غلط بیانی چون کی صحیح املاؤ کی
ولا يبحث منه شيئا او کمی دن کئی دے بیان نا دتشی فإن كان الذي عليه الحق صفيها دیکھ بلا مسئلہ دا کچرتا هغه کس چې پاغ باندې حق دا مدیون صفیحن کم عقلو کم عقلان می معاشرہ کی ہوئی نا او ضعیفہ یا بیمارو کمزور ہو کمزوری دا بدن او لا یستطیعو یا طاقت نہ لری ایو ملا چملو کی ہوا دا لکه بیمار دا پسختی بیمار ہے طاقت دا خبر نشتا بوډا دا پسختی بوډا ہے طاقت دا خبر نشتا پجبے کی لکنت دنخلی یا گونگے نو بیان نشی کول نو فلیملل ولیہ بالعدل بس املا دیو کی دد متولی پا عدل باندے دد بچوک مشر کشر کور کی گا ناغا متولی دا ادولا بیانو کی خواغا دے من صاف نا کاروالی ازنه چې غر کې نه کی غریب او صفیح چې دا صفیح دې نه کوي بیان ځکه چې صفیح کله کله په ځان باندې پخپله گواشي غلط بیانو کی هر سړی بیان او خبرم نشي کوله بل واستشهدوا شہیدین من رجالکم گواہان پیونی سید و گواہان من رجالکم د سڑو استاسونا دو سڑی پہ باندے گواہان کہے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ بس کچرتا نو دو سڑی یو موقع دا سدا چې سړی دوا عادلان نشتا فرجلنا نو خیر دا یو د سړی وی خو امراتانی دوا د زنانه وی یو سړی سره به دوا زنانم کار کوي ځکه چې د زنانه گواہی نصف ده د گواہی شهادت د سړی نه دا غي وجه څه ده ذکر کوي ممن ترضون من الشهداء دا غنا چې تاسو خو خوای د گواهانو نه ځکه چې گواهم دا سه ګوري چې ستا په اعتمادي کنه هر سړی خو گواه نشي جوړولی ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى دا علت ذکر کوي چې امراتان ولی دي د یو سړی برابر دوه خزي ولی دي ان تدل احداهما دا د دې وجه چې هیر کی داوا کیا یود دې دواړو نا فتذکر احداهما الاخرى نو دا یو دا بل ورته یاد کی کنه دا ولې ځکه چې په خزو باندې لګ هیر او نسیان د سړی په نسبت باندې زیاد ده او حدیث پاک کی د دې وجه نقصان د عقل ګرځولې ده
ما رأيت من ناقصات العقل والدین من احداهن. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چاته پوسو کو چې دا نقصان زنانو ته تاسو کو نقصان د دیني صدا او نقصان د عقل صدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نقصان د دین دا دا چې په دو باندې میشته کې خامخا بیماری راځي بیا مون نه کوي روجم نشینی وي دا نقصان د دین سړو کې دا نشته. نقصان دا کلی دا دا چې الله رب العزت په گواهی کې دا دوی د یو سړي برابر کړي دو زنانه د یو سړي برابرې نو الله پیدا کړي بس الله ته پته وکړه. بعض دا ملحد قسمه خلق تعلیم یافته غونتی چی وي دین نه خبره غودا پدې باندې یوش پدې تنقید کوي چې ګوره خزه خړېره تکړه یو دا سه کوي لیډری کوي مشري کوي بادشاہي کوي پلانې کار کوي نو د دو عقل کې کا نقصان وې به ودا کارونه نشوي کوله به د دو گواہی ولې نیمه دا دا غي جواب دا چې دا ته څوي دا ټولې نه دي داسې دا خدای الله پاک انتخاب په مخلوق کې اونچ نیچ خامخار شتا تفاضل شتا پکې بعض زنانه ټیک د تکړه وي یا عاقل وي خو هغه خو پکې یو نیمه ټولې خو نه او مسله خو د ټولو د پاره ده کنه د ویني می د مسله د اسلام خو په یویني می نه بنا کی دا په ټولو بنا ده او قران خو اصول ذکر گئی اصولی مسله ذکر گئی ولا یاب الشهداء اذا ما دعوا دې کې بل مردا ولا یاب الشهداء انکار دینے کے گواہان اذا ما دعوا کل چدی رو بل لیشی گواهان د انکار نه کوي د صد پار راو بللی شي د ادا د شهادت د پار یا د تحمل د شهادت د پار تحمل د شهادت دیته وی چې تا ته څوک وی راځه ما د پاره گواه شلګ نو دام کا وځکه چې دا و څوک کوي او دا سی یو بل سره دا تعاون هو ضرور پکار دو یاد آده چی گواه پکی جوړ شوی خو اختلاف راغلی عدالت ته دی غواړي چې تاغه گوایو کا نو بیا خو به بالکل گواہی نه پټي بیا خو فرض ده بیا به گواہی کې ولا تصموا مستړي کیے گئے ان تکتبوه دا چیولی کئی دی لرا صغیرن کوڑا معاملوی او کبیرن یا کلو یوی الى اجلہی تر یونیٹی پوری صغیر او کبیر ټول کل لئولی کئی خدا امر استحبابی دا
یعنی لیکل بهتر دي، لیکل خدي. ذالکم اقسط عند الله، دا سے کول دا عمل کول ستاسو اقسط عند الله ډیر د انصاف خبره ده د الله په نظام. واقوم او ډیر مضبوطه ده لشهادتي د پاره د گواهی، ځکه چې یو زبانی گواه ده یو د لیک سره گواه ده، دې دواړو کې ډیر فرق. زبانی گواه دا سی چې کله کله گواه ځان خلاص کی مړه ما ته څه پته ده زه نه وم پکې، او چې نامه یې لیکلي نو بیا خدا نه شي ویلی. کله گواه نه هیر شي، خو چې هغه خپل کاغذ وګوري نو بیا ورته 50 کاله مخکې خبر هم ټوله را یاد شي چې او بالکل داسې وه. او دا د الله پاک شان ده چې هسې خبرې یریږي خو شهادت نه یریږي. که په زور نه یری نو شهادت چانه نه یریږي، نور ډېرې خبرې یریږي. وعدنا الله ترتابو، دا دریم صفت شو، دریم خوبی ده د لیکلو. یو دا ده چې د الله په نسبان دی دا ډېر د انصاف خبره ده. دویم دا ده چې شهادت د پاره ډېره مضبوطیا ده، سپورټ ده، سپورټ. دریم دا ده چې ادنا الله ترتابو، تاسو به شک نه کوئ. لیکلو کې شک بیان کیږي. الا ان تکونا تجارتا حاضرا، دا خو لیکل خو د قرضو پکار دی، د قرضو، مگر دا کوي تجارت حاضرتن حاضر. تدیرونها اړوي راړوي تاسو دې لرا بینکم پخپل مینس کې. بازار کې خلق سودا کوي، پیسې ورکا سودا دیر کی بس زا دې کې لیکلو ته ضرورت نشته. تدیرونها فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، بس نشته پتا سو گناہ چون لیکه دی لرا، دا ملک خیر ده. واشهدوا اذا تبایعتم، او گواهان مقرر کړي چې تاسو کلم سودا کوئ. دا یو بل مسله ده، لکه سړی یو غټه سودا کوي، مثلا زمکه اخلي گاډي وینو چې په نقدو مینو دو پک کسان پکې گواهان خدي، ځکه چې دې کې کله کله اختلاف راشي، مختلف قسم اختلافات پکې راځي د نقدو په سودا کې. کله کله سړی انکار کوي چې ما در باندې نه د خرڅ کړي، کله انکار کوي چې ما د نه د اغیستی. ولا یضار کاتب ولا شهید، ضرر بنشي ورکول کاتب لرا او نه گواه لرا. مجهول صيغه ده، کاتب لضرر څه ده؟ کاتب لضرر دا چې وسر وخت بیٹے ما را غواړي، او کاتب لضرر دادا چې اجر د کتابت نه ورګي، اسی په لیکل کې نو اسی نه د پکار. بل گوالم ضرر ما ورکو چې کله مقراشي نو بس به راغواړه گواب گوایو کی د شهادت خپل وختي. عدالت کې هم د شهادت یو مرحله راځي، دا خونه چې هر تاریخ له وتا سره رواني ته ما گواي بل څه بنه کوي. وَإِن تَفْعَلُوا،
او کتا سو کوي داسې اسه تنگول کوي فإنه فسوق بكم نو یقینا دا نافرمانی دا پتا سو باندې لاحکم بكم واتقوا الله الله نو یریږي او يعلمکم الله او تعلیم خودن کوي الله تاسو ته والله بكل شيء علیم الله پر سیز باندې پوهه ده وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ دی کو سو درہن ذکر دا کله کله دا سی یو موقع کې بالکل د لیکلو څه طریقه نه جوړیږي یا یو سړی وی یرز تعالی قرض در کوما خو اعتماد منشت بیا و یارا کی یا بیرانه کی پدې کې بیا رهن پکاري رهن شته په شریعت غنا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ او که تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او نمو مای تاسو کاتب لرا سفر او خدا سے سفر ابنوی لگ لگ کسان بوتلل او بے سفر کی عرض ہے کہ ہو کاتب نہیں ناس او تاسو معاملہ کوي کاتب نشتا فرحان مقبوزا نو غاڼه دې کبس کړي شي رهن تکید د پاره د وسوک یعنی دا پلانې سیز ما سره بپروتی چې کله ته پیسې را کې دا بدر کو د رهن حکم د امانت تا تا سره بداشي امانت پروتی لہذا استعمالے بینا استعمال ولې نشي کہ استعمالے نو بیا ہوغا پسود کې راځي لګزما کا پټې څوک چا سره غړنه کی به کری نو کارواندا او داغې نه مدن خستل دا سود اوسه په قبضه کې ساتل د پاره د قرض دا صحیح دی دا سود نه ده دی ترهن وی فینا من بعضکم بعضا که چرته ادبارو کو بعض استاسو په بعض باندې لکا یو سړی په بل بسوی چیرا دا شی والا بسرا بکی اما بروسه ډیر دنیا کې داسې اعتماد چلیږي اعتماد باندې کار کیږي غنا نه کیږي بس نو خیر ده فلیؤدي الذی بس ادا دی کی دا حق هغه سړی او تو مینا چې هغه باندې اعتماد شوه دا امانت هو امانت خپل سمانا یعنی خپل قرض دې په صحیح وخت باندې ورکی دا د اخلاقی فریضه ده دا د دینی فریضه ده یو سړی در باندې اعتماد کی دا غي اعتماد تبهټیس مرسو او کشیر داسې اخلاقی معاشره جوړ شي نو بس به ایستا مجد نشته بیډیر آسان شي وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او یریږي دی دا سړی د الله نه چې رب دې د پردی امانتونه دې نه خرابوي ولا تکتموا الشهادة او مپټوي گواہی کلم چې او معاملې کې گواهی شنو گواہی بنه پټه ومن یکتمها چا چې پټه کدی گواہی لرا فإنه آثم قلبه نو یقینا ګناګار دې زړه د زړه ولې ګناګار د زګه چې گواہی پټیږي په زړه کې
محل د ګناه زړه ده. والله بما تعملون علیم، الله ستاسو په اعمالو باندې علیم پوه دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آخر کې دا درې آیاتونه دي، دیګه ځان له یو مضمون ده. دا د صورت تتمه او د صورت مقاصد پکې راجمع دي. توحید، رسالت، جهاد، انفاق، مقاصد اربعو په دې صورت کې. لله ما فی السماوات سره توحید، بیان د توحید ده. خاص الله لردی اغا چې پاسمانونو کی دی، و ما فی الارض اغا چې پزمکه کی دی. لله یعنی ملکن، ملکن، عبیدن، تصرفن، بسر صدا اللہ دی کنا. مالک ملا دا، خالق ملا دا، ملک و بادشاہم اللہ دا، تصرفم بکی دا اللہ دا. سوگی تی تپوس نشی کولے چی پخپل مخلوق باندې څه نو کوي با. مخلوق کی څومره د ازمک اسمانونه او د دې په منځ کې یعنی کل کائنات چې څه دي دا د الله دي. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. وَإِن تُبْدُوا کتا سخکارا کئ ما فی انفسکم مخکارا کوي غا چستا سو نفسونو کی دی. او تخفوه یا پټوای دی لرا یحاسبکم به الله نو پدیبم تاسو سره الله حساب کوي. د دې څه معنا ده چې زړه کې دې سره اچي په الله به حساب کوي. نزړه کې بد اراده راځي، بد خبر راځي، بد ګمانم راځي، بد وسوسم راځي. خو بل طرف ته حدیث پاک کې دا راغلی چې وسوسه او غلط خیالات زما امت ته معاف دي، زما امت ته معاف دي. دا راځي مومن باندې پاکایدو کې مرাজি، په نورو خبرو کې مرাজি. کله د الله او رسول بارک یو خبر ازړه کې راځي، لکه راځي بے خیاله، بے اختیار. صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا الله نبی کله زموږ زړونو کې داسې تصور تیریږي چې مونږ دا وایو چې سکاره دي شو خو چې دا بار ته دا خبره راونه وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذاک عین الایمان، دا خو بس ایمان ده کنه، دا خو د ایمان. نو د زړه وسوسې بے اختیار دا معاف دي، دا معاف دي. یا د ګناه نیت چې ګناه اونکی او د ګناه نیت دکړي او ګناه دې پرېخوا نو دا معاف ده. بلکې چې ګناه باندې قادر شي او د الله د وجه دې پرېخوا د الله د یری نو دا ثواب د پدې الله پاک اجر ورکړي. دا حدیث کشتا نو دیدے کی بیا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ سمانا دا. دې یو جواب دا چې دا آیات منسوخ ده، پرستو آیات باندې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو په بے اختیار وسواس باندې یا سړی نه د مکلف دا ختمه ده.
دویم جواب دادا چې خیالات د انسان یو بے اختیار دي، یو اختیاری خیالات دي چې سړی په زړه کې همیشه د پاره د ګناه یو سوچ کوي. اختیاری نو اختیاری بیا خیالات بد خیالات اختیاری په دې الله پاک انسان نیسی وي، دې مؤاخذه شته. فیغفر لمن یشاء، بس بخنه کې الله چاله جو غواړي، ويعذب من یشاء، وعذاب ورکي الله چاله جو غواړي. والله على كل شيء قدير، الله پارسیز باندې قدرت لرونکي دی. آمن الرسول دا دوا آیاتونه د سوره بقره دا د الله د خزانو نه دي، من تحت العرش، او د دې فضیلت ډیر زیات ده. څوک چې د شپې وخت کې دا اولولي حدیث پاک کې راځي دا ول کافری کفتاه، کفتاه دا معنی چې الله به بچ ساتي په دې شپه کې. دویم کفتاه دا معنی چې الله به په دې شپه کې د عبادت ثواب ورکړي. او دا یو دمم ده د مریضانو لپاره دم، خصوصا هغه مریضان چې هغه د شیاطینو د لاسه مریضان وي. آمن الرسول، ایمان راوړې پیغمبر د الله، بما انزل الیه من ربه، پاک کتاب و وحی چې د تنازلی دیشی د طرف د رب ددنا. پیغمبر د الله په خپل ایمان راوړی ده. والمؤمنون او مؤمنان ایمان راوړي. کل آمن بالله وملائکته، دا ټول ایمان راوړې په الله او ملائکته او په ملائکو د الله، وکتبه او په کتابونو د الله، او رسوله او په رسولانو. لا نفرق بین احد من رسله، فرق نه کو په مابین د یو کې د انبیاءونو. فرق خو پکشته په انبیاءو کې، تلک الرسل فضلنا بعض او ملا بعض د دې سپاره په ابتدا کې تیر شو، تفاضل په انبیاءو کې حق ده شتا. دې ځکه لا نفرق بین احد من رسله، معنا فرق په منلو نه منلو کې دا څنګه کو، دا يهود نسواره کوي. مونږ ټول انبیا منو، ټول کتابونه د الله منو، د ټول انبیاو قدر احترام په مونږ باندې واجب ده او فرض ده. کله هر پیغمبر د چانه ګستاخی او بے ادبی شو دا په کفر ته وځي. هر نبی ته د احترام په نظر ګوري او هر نبی باندې ایمان راوړي. البته دا خبره چې ټولو کې افضل څوک ده، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ به موجوده وخت کې د چا تابعداري کوو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تر قیامت بس داغه نبوت ده، مخکې نبوتونه منسوخ شو. لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا، وقالوا سمعنا واطعنا. وایدا مومنان سمعنا، مونگا اورو، سمعنا و مریدو حکم دا اللہ، کتاب دا اللہ، و اطانا و مونگ تابداری کو دی.
یوازې اوریدل نه بلکې مونږ په ایمان د مونږ منو مونږ اتباع کو غفرانک غفران مصدر دا اسم مصدر مضاف دا ضمیر تا معنی دا دا نسلک غفرانک غواړو تا ناستا مغفرت ربنا اے رب زمون و الیک المصیر او تا طرف تا ورګرځیدل دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها نہ مکلف کئی اللہ یو نفس لرا تکلیف کی نہ چی مگر داغد وس مطابق تکالیف شرعیه دا په وس باندې بنا دي د چا چې وسی څومره د وس نه چې کله خبره د پاس شینو بیا انسان مکلف نہیں لکه سړیو دس نشي کوله تیمم دی وای لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا ډېر مسائل دي چې پای کې تبدیلی راځي لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت د دې نفس د پارا غدي چې دا نفس کوي وعليها او په دې نفس باندې مکتسبت غدي چې دای کوي کسبت او اکتسبت یو معنا ده په اکتساب باب افتعال لدی کې لګ خواري زیت ګناه کې خواري زیت د نیکینا علماء دا نقطه ذکر کړي چې نیکو سره کسبت وي ګناه سره اکتسبت وي زګه چې ګناه کول د نیکینا ګران دي دا خړر ګناه خړر تکلیف ده شي خو چې څوک په پويږي د چا فطرت چې سلیمی فطرت سلیمی نو گناہ گران ادا او نیکی آسان ده نیکای که خو بس اوچت سترګې ګرځ پرهیزګار سړی متقی دله معاشره کې څه تکلیف ده هیڅ تکلیف نشته د چا غږ پې نشته د چا आवाज پې نشته چا سره ظلم نه کړي زیاتې نه کړي څه ګناه نه کړي چې پاغي باندې دا لگا داغه د وجه نه دا شرمنده وي د کول وخت کې پنیکو کی مزه حاصلېږي او په ګناه کې خفګان ملاوي نو ذکوي اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمونږه ما نسمونږ لرا ان نسینا کوم نه هیر شو او اخطانا یا مونږه خطاو کا نسیان دې ته وی چې سړی نه هیر شي چې دا شی په ما حرام ده خطا دې ته وی چې او سړی هیر تینه دی یاد دی ورته خو خطا شو د دې دواړو مثال پروجی کې ده ارزشت خروجی کې ډېر څرګند د رمضان میاشت دا یو سړی روزه نیولې ده غرمه کې تګه شوخه برابر یو بوس کی نو روزه په خیال کې نشته دې ته نسیان وي روز ورته یاد شو چې وای دا خروجه
په دې کې ګناه شته نه نشته. روجه په ماتیږي نه روجه هم نه ماتیږي، ښه برابره روجه ده، ثواب یې ښه برابر ده. روجه مو شوه نو چې روجه په نه ماتیږي په نسیان باندې نو ګناه نه ده کنه. خطا څه ته وي؟ خطا دې ته وي یو سړی روجې کې ناس دا او دس کوي، روجه ورته یاد ده خولۍ کنګالوله اوبه تېرې شوې. نو د خطا حکم دا ده چې ګنهګار خو نه ده، ځکه چې د کس د ګناه نه ده کړې، خو روجه خو یې ماته ده. نو چې روجه یې ماته ده نو دا روجه خو هم پوره کوي، څه به خوري نه، خو بله به د دې په ځای نیسي، خو ګناه پې نشته. حدیث کې راغلي زما د امت نه خطا او نسیان الله رفع کړي دي. نو به د دعا مقصد څه ده چې ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، الله دې نه نیسي او تور ته امام نیسا. دا خو تحصیل حاصل شو. د دې جواب دا علماء کړي، روح المانی لیکلي چې دې ځای کې د نسینا نه مراد ترک نه ده او د اخطانا نه مراد اسیان ده، چې هغې ته عام خلک کوي یاره پلانی خطاو کو، خطا کار یې وکړو. نو خطا کار خو ګناه یې که نه، دا بېله خطا شو. پلانی خطا کار ده معنی ګنهګار ده. نو د خطا نه مراد اسیان، گناہ نافرمانی، او د نسیان نه مراد یو شی پرې خودل دي. ان نسینا واخطانا، که مونږ پریدو یو عمل یا اخطانا اکو یو گناہ نو پدې مونږ منیسا، یعنی مونږ ته معافی وکړه. ربنا ولا تحمل علینا، اے رب زمونگا ما بار کوا پا مونگ باندے سرن بوجنا، بوج کما حملتہو علی اللذین من قبلنا، لکا جتا دا بار کریو پا کسانو چی زمونگ نمخ کیو. دین آغا احکامات مراد دی چی آغا سخت سخت دی، بنی اسرائیلو کیو داسی. جامه به په اوبو نه پاکي د کټ کوله وی اعمال شاکا. منځ په کور کې نه کېدو، جمعات کې به خامخا کو. نورې خبرې وي. هغه بوجونه الله زمونږ نه لرې کا، هغه په مونږ مراوله. دیو جن دی امت سراسم دا الله دا طرف ډیر زیات لحاظ دا ډیر سہولت ورکړي. زمون دین بالکل یسرن، الدین یسرن سهلن، دین ډیر آسان ده. گنجائشونه به ډیر زیات دي. یو کار په یوې طریقې نشي کولی، په بله طریقه یې وکړه، په بله یې نشي کولی، په بله طریقه یې وکړه. بیمار په سفر کې، بیمار یا په سفر کې رمضان روزه خیر ده ماته کا، ښه خوراک پکې وکړه، بیا چې کله لږ را برابر شي بیا روزه ونیسه. دا ټول د الله د طرفه دي. ربنا ولا تحملنا، اے رب زمونگا مبارکے پا مونگ باندے مالا طاقت لنا بھی، چی مونگ لداغی دا کول و طاقت نشتا. یا مراد تینا مصائب دی، اغا مصائب دا اسلام کی پا مونگ مراولا چی مونگ کی طاقت نلرو. ولا تجل مصیبتنا فی دیننا، واعف عنا عفو کی مونگتا، واغفر لنا
او بخنو کی مونگتا عفو ورانو لتوی او مغفرت پټولو ته وي یعنی زمون ګناونه وران کا او پټی کا ورحمنا او په مونږ رحم وکي ګناونه را تماف کا او رحم را باندې او کا رحم دار چې بیا را نه ګناو نشي انت مولانا تزمون مولای مددګاری فانصرنا بس مونږ سره امداد وکا علی القوم الکافرین مقابل قوم کافرانو کی د قوم کافر په مقابل کی زمون سرا تمدد کا یعنی په جهاد فی سبیل الله کی صلی الله تعالی علیہ دعا کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ زمون گناہ معاف کی یا اللہ مونږ غمونو پریشانو مشکلات او فتونو بچ کی یا اللہ مونږ د حوادثو نه بچ کی یا اللہ زمون په حال رحم وکي یا اللہ زمون په حال رحم وکي مونږ د موذی امراض او وبایي امراض نه زمون حفاظت وکي د دې کلی او وطن علاقې حفاظت وکړي زمونږ د وطن او ټول اسلامي ملکونو حفاظت وکړي یا الله زمونږ ټولو مشکلات انفرادي اجتماعي آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد